پاکستان په مقابله انډیا د پاکستان ټیم کې 11 کسان دي. دغه 11 کسانو کې یو کلاډیم د میچ ګټلو کوشش نه دی کړی. د میچ ګټلو د پاره یو کلاډیم خپل انټنټ نه دی شو کړی. کچره تاسو د سعود شکیل او د رضوان بیټینګ سوچ کې وچ د خص کو ورکو نو تاسو وګورئ چې سعود شکیل او رضوان اوټ شوی څنګه دی. دوی خو خپل وکټ انډیا له په گیفت کې ورکا چې راشي مونږه اوټ کړي جی. کیچ د رضوان ډراپ شو په بل بال باندې بول شو جی. د سعود شکیل کیچ ډراپ شو به ول دومره آسان کیچ ورکو تب سوي د گلی محله کې لګیا شاټ لزورم نه ور کوي. اسه نه وای شاټ لزور ورک موبایل کور ته لاړ شي لکه دا سه گیم کوي. هلکه چې شاټ وینو بیا خو مضبوط شاټ وغه ګراوند نه بیخي باروله نو 11 کلاډیانو کې یو کلاډیم انټنټ نه د شو کړی چې موږ دا میچ وګټو. بل د پاکستان ټیم لا پی سی بی لا پکار دي چې یو نوې ټیم جوړ کی. ځکه دې ټیم کې د دې کلاډیانو مایند سیټ چې کم دی هغه د 1900 مطلب د 2001 او 2002 مایند سیټ سره د گیم کوي. دوی اوماغه 220 او 240 او 250 په وان ډے فارمیټ کې کول غواړي. دنیا ګوره چرته ورشه دنیا 300 پلس خبرې کوي. استرالیا او انګلند نه ته وګوره بیسبال استرالیا چې کم کوچز دي د انګلند چې کم کوچز دي ای وای چې موږ 450 ل سکور رسو په وان ډے فارمیټ کې. ای ټي 20 کې 250 او 300 سکور ځان له ټارګټ خلی. زموږ د کلاډیانو ځان له په وان ډے کې په 500 اورونو کې ځان له ټارګټ 250 او 260 کې خلی. ا پچ کنډیشن چې کم وي دا بیټینګ د پاره جوړ وي خو چې زموږ بیټسمنان په بیټینګ تروزي نو بیا د بیټینګ نشي کوله. پچ کنډیشن چې کله بالینګ د پاره جوړ وي نو زموږ بازاران چې راشي بیا په بالینګ نشي کوله په هغه پچ باندې. یو طرف ته په د اپوزیشن بازاران د دینه مطلب دای په شاټ نشي واله او بل طرف لا چې بیا کله دای بالینګ شي نو په داسې لګي په پټو سترګو په چوکي وای. تاسو د شوبمن ګل بیټینګ وکړو د شاهین افریدي خلاف هغه څومره زبردست چوکي وخلی څومره زبردست بیټینګ شوبمن ګل کو یو خاص سٹارټ خپل ټیم لا پرووایډ کو. خو بیا ویرات کوهلی ګوره یو کلاډي چې فارم کې نه وی کنه یو کلاډي نه چې سکور نه کیږي د پاکستان سره میچ کوي هغه کلاډي بر پاکستان خلاف فارم کې راځي هغه کلاډي بر پاکستان خلاف سنچري واخی. ویرات کوهلی تاسو کته څومره زبردست بیټینګ وکړي. همیشه د انډیا ټیم کې همیشه د پاکستان خلاف ویرات کوهلی بیټینګ کړی دی او ویرات کوهلی چې څومره میچونه د پاکستان نه انډیا ګټلې دی کې ویرات کوهلی یو ډیر اهم رول ادا کړی. یو ویرات کوهلی شو یو هاردیک پانډیا شو. هاردیک پانډیا څومره زبردست بالینګ وکړ. هاردیک پانډیا نه پورا شعیب اختر او میګرات جوړو د موږ بیټسمنانو په شاټ نشو واله رورا ګوره ټونه پهله غلطي خو امام الحق کا تله کران زه ګوري نو ته منډه واخې ځان په خپل ورکو کالم در امام الحق را نوټ شو جی. بابر اعظم خو بس بابر اعظم پسې به تسوي رورا هغه پسې به کمی خبره کې لکه هغه لا تسوي اخو مطلب کینګ دی هغه لبوس لکه داغه به تاسو لزه خبره کوم د بابر اعظم خبر راشه سعود شکیل او رضوان لا ګوره لکه دونه زبردست پارتنرشپ مو روان کړي. سله غلط شاټ وی یو د غلط شاټ ولو رضوانه ستا کیچ ډراپ شو نو بیا سله غلط شاټ وی رسل روز سپینر بولډ کو جی سیاکر باندې سپینر بولډ کو بال پس روزي بال در نمیز هډ شو بولډ شو کو. خبر سعود شکیل له دومره آسان کیچ ډراپ شو دا دغه نه د کلدیپ یادو ولا کیچ ډراپ کو او بیا بل شاټ ته داسې وخی چې باونډري تسکه چې مړه سرکل نه لګواړو لو بسلته آسان کیچ ورکو. خبر سلمان آغا پس را سلمان علی آغا ته هغه مسو نکل طیب طاهر خو زمړه ایران چې د په کم پرفارمنس دی ټیم تر اغله دی. یو سړی په ډومېسټک کې پرفارم کوي په ډومېسټک کې خو د دنیا کې لاډیان پرفارمنس کوي. تاسو په کله طیب طاهر ولیدو. طیب طاهر اخرنی لس میچونه دی کو دولست چې موقع ته تقریبا 177 رنونه جوړ کړی. طیب طاهر په اخرنی لس دولس میچونه کې ته د میډل اډر بیټسمن جی. طیب طاهر سره شاټونه نشتا مطلب ګورا څنګه بالر سره ورایټي وی کنه ان سوینګ کوي آوټ سوینګ کوي سلو ون کوي داسې بیټسمن سره شاټونه وي لکه اپ سټام باندې شاټ وهل په گلی کې شاټ وهل په پوینټ کې شاټ وهل په سټریټ ډرایو لیګ سایډ له شاټ وهل سویپ شاټ وهل ریورس سویپ وهل دا بیټسمن سره خپل سکلز وي د شاټ وهلو. نو طیب طاهر سره دغه سکلز هم نشته بس ساده بیټ تا وای روره کراغو پیراغو به بال پکرانه بس خبره ختمه. خوشدل شاه صاحب لو ګورې چې خوشدل شاه صاحب خدا سکور کو خو دې ځکه خوشدل شاه صاحب باندې خبره زکه کوم چې کنه چې خوشدل شاه صاحب منم چې بیټینګ د پاره هم په ټیم کې شامل شوی خو د رول بالر هم دی دا د پاکستان ټیم کې دا وخت بالر هم دی نو دومره آسان بالونه غو کول صرف بیټینګ نه دا آل راونډر دی او بالینګ هم کوي
لکه پاکستان سره سپیشلیست چې کوم دی هغه ابرار دی او هغه هم داسې ښه سپیشلیست نه دی سپین. نو خوشدل شاه دومره اسان بالونه کول چې به ډېر اسان سنگل وي کې یو خوا دی خوا بل خوا مطلب ډېر ایزی باندې ایړو پریشر کې راغلی نه د انډیا بیټسمنان دومره په اسانه باندې دا میچ د پاکستان نه واړلو دومره په اسانه دا میچ د پاکستان نو ګټلو ای به خېړو پریشر ایشتل نه دی پریشر نه د پاکستان بالرانو طرفه پاغي راغله نه د پاکستان د فیلډرانو د لاسه پاغي باندې پریشر راغله ای خو ایزی لګیاو ای داسې لګیاو لکه څنګه چې یو ګلی محلي ټیم سره یو انټرنیشنل ټیم لګي او زل شورلی خبره کوم زدل د یو محلي ټیم جوړوم ډیسټریکټ خو پرېدا ډیسټریکټ پرېدا د یو کلی ټیم دل جوړوم د یو کلی ټیم د دې پاکستان ټیم نه بخه پرفارمنس ورکړي د یو کلی ټیم دل جوړوم د ډیسټریکټ او د صوبې او ملک خو پرېدا د یو کلی ټیم دل جوړوم چې دای نه ښه پرفارمنس ورنو کو دای نه ښه بالنګ د شاهنشاه نسیم او د یارس روف نه ښه بالنګ نو کو بیا خو ګوره د رضوان او بابر نه چې ښه بیټینګ نو کو بیا خو ګوره نو ډیر خراب ترين پرفارمنس اوس په کوچز چې کم کوچز د کم سلیکشن کمیټي د پاغي باندې به سوالات چديږي او ایله پکارم د جواب ورکي لکه څنګه ته فهیم اشرف خو خیر په دې میچ کې ونه او کچری فهیم اشرف په ځای یو ښه کلاړي په ټیم کې شامل وي نو کې دې شي د پلینګ حصہ جوړه شي و د پلینګ 11 اوس دا کم پلینګ 11 دی نو دې کې ټول کلاړیان قصور واړي دې کې چمپ د انډیا خلاف خپل ذمہ داری نه دوچته کړي نو د پاکستان چې کم د چیمپیون ټرافي هغه سفرو هغه بس همدل ته ختم شو او زر له شورلی خبره کوم چې د پاکستان له بدی ټیم باندې بنگلاديش هم ولا شکست ورکړي او بګوره چې بنگلاديش هم ودای بوله ټیزونه چې بنگلاديش له هم د ټیزونه چې یو بګوره بنگلاديش هم د وان سایډډ میچ نشي ګټلې په خپل وطن کې بنگلاديش د ایران نسی نو درې میچونو د پاکستان نیوزیلند نیم بایلو انډیا نیم بایلو او بنگلاديش نه کوم ګټینو څه پروا نشته وروره ځکه انډیا له دوه خپل میچونو ګټ نیوزیلند هم دوه ګټ انډیا او نیوزیلند به سیمی فائنل ته کوالیفای شي او بنگلاديش او بل چې کوم د بل پاکستان ټیم دی نو د چیمپیون ټرافي سفر اختتام پذیر دی نو ډېر ډیساپوینټ د پاکستان کرکټ فینس چې کوم دی همیشه به د داسې ټیم خلاف چې کوم ټیم سپورټ کوي د پاکستان ټیم او داسې د شفارسیان کلاډیان په ټیم کې شاملېږي او بیا هغه د انټرنیشنل مړه د کلاډیان ول د پلینګ 11 ل چې زه ګورم د پاکستان کنه مال پکې د انټرنیشنل لیول یو کلاډی مخکاري چې او دا سړی لک خزه خدي بابر اعظم د سونه مدوش او ټافام د ورته به کله فارم کې راځي چې ته چیمپیون ټرافي کې فارم کې رانغی ته اهم سیریزونو کې فارم کې ناراضي ته ټي 20 ورلد کپ کې فارم کې ناراضي نو ته به کله فارم کې راځي ته به کله پاکستان ته سنگل هینډډ میچ ګټي ته به کله نټ اوټ واپس د کریس نروزي ته به کله مطلب پاکستان ته وې چې ما پاکستان لا میچ ګټلو په یوازې باندې رضوان دې تر اوسه پورې مال صرف د دوه میچونو یاد شوی د سریلانکا خلاف میچ د پاکستان د پاره ګټلو یو د نیوزیلند خلاف په یو میچ کې ښه پرفارمنس وکړو نور د رضوان هم صدا سي خاص نو د یو بیا سلمان آغا لو ګورا خوشدل لو ګورا طیب طاهر لو ګورا میډل اډر خو زویم چې بڼه دا میډل اډر اډو وینه پاکستان په دې تو کې لړیانو گیم کړو نو په خبرې درو کې دی څوک لکه طیب طاهر شو سلمان شو خوشدل خو ز بیټینګ خو په بالنګ کې سو کې سمنا ډیر خراب ترين پرفارمنس د پاکستان کرکټ ټیم په دې چیمپیون ټرافي کې ورکو او چې کله دا سلیکشن وشو نو ډیرو کلاډیانو ولوي چې ضرورت په دې سکواډ کې اوپنر ورواچو تا سره یو پراپر اوپنر د فخر زمان بل اوپنر ورواچو امام ورواچو شرجیل ورواچو امام املیټ ورواچولو کچره پراپر اوپنر دی په وخت امام او فخر زمان ورچولې نو چوس فخر زمان انجر شوی نو دای سره بچوي سو د بل اوپنر شاملولو دای به شرجیل اوپنر راوستو نو شرجیل او امام به اوپننګ کړو نن بابر اعظم لک 30 گیم کو نولته دغه امام الحق سے په 27 په 26 بالونو 10 رنزونه جوړ کړی دي یار چې ته دومره ډیر بالونه ویسٹ کینو تا پس چې کم بل بیټسمن راځي باندې پریشر نه وي هغه باندې وسومره پریشر وي بس نور ځان لړم خو غوي روريانو د پاکستان ټیم چې کم فینز دي مسایله پکار چې ځان خه مطلب بس دینه صبر کې دي او بل یو ټیم ځان لو کوي او بس هغه سپورټ کوي انډیا سپورټ کوي سو نه گیم کوي یار انټرنیشنل کلاډیان دی لوي چې ځان جنگي هغه انټن شو کوي خپل پرفارمنس شو کوي یار نو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام